چې نظریبت په چا ولګي د هغې څه علامتي او د نظریبت علاج به څه وي هغه درته ښیم. کم قسمان یې نظریبت ولګي د ټولو نه اول خو د هغه بدن کې سستی هغه راشي. دویم نمبر د هغه هډوکي مړه مړه تبه راشي، هډوکي هر وخت خوږېږي، هغه باندې هر وخت اسوري لګي، خاص کر چې ماښام د انور غورځېږي مطلب ماښام کېږي د دې انسان بدن کې سستی راماته شي، هډوکي خوږېدل شروع شو، غوسه راتلل شروع شو، دغه انسان ته ګبراهټ هم راتلی شي د نظریبت په وجه باندې. دغه انسان په وړه خبره باندې ته غوسه هم ورځي. د انسان ته بیا چې کوم دی مونځ اودس ته هغه زړه نه کېږي، که چېرې مونځ ته ودرېږي نو زړه یې پکې تنګېږي. نو کوم انسان باندې داسې وي چې نظریبت ولګي د نظریبت په وجه باندې د روزګار کې هم هغه دخل پیدا کېږي، روزګار یې هم ودرېږي، دغرنګه د ورسره مخې هم بندېږي. که چېرې څوک داسې وي چې هغې نظریبت کې ګرفتار شوي وي، نظریبت کې ګیر شوي وي، هغې لپاره ته بهترین عمل ښیم دا شروع کړئ. انشاءالله تاسو د عمل 3 ورځې لګاتار وکړئ، تاسو څومره هم نظر په تاسو لګېدلی وي ستاسو بدن نه به نظر مکمل ختم شي. عمل چې کوم دی هغه د سوره کلم اخري 2 آیتونه دي، وان یکاد الذین کفروا دغه نواخره تر اخره پورې د آیتونه وکړه په ځان دمو ولاسونه باندې دمو لاسونه ټول بدن باندې راکاږه. انشاءالله 3 ورځې لګاتار دا عمل وکړه ستا بدن نه بالکل ټیک ټاک شي. که دا عمل دې خوښ شو مخکې ملګرو سره هم شیر کړه. بعضې ملګري زما نمبر غواړي، زما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتي فیصل 034 ستاسو نمبر هغې نه غوښتی شئ، مختصر وایس کوي، هر ملګري ته به جواب ضرور ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.